الله الرحمن الرحیم. په 25 تاریخ سحر نمانځه په ټیم کې په صحرا ګړۍ کلي کې د 302 یو انده واقعه شوه چې د هغې څه کلو څه ثبوت څه نه و. د رور د کوم مقتول چې و د اول خان د رور په رپورټ باندې 302 مقدمه اس ایچ او صاحب کالاکوټ درج کړې وه. چونکې تفتیش زموږ د اسلام خان سره و. دا یو ټارګټ کیس و. د کیس کلو موږ ته نه میلاوې. دا سابقه د دې اوسه دعوت څه دښمني نه وه. چونکې ګریلو مسلې وې ډېرې. د ده زوی هم چې کومه و نو دا د کور نه 2 میاشتو نه بار او د پلار سره نالګي وه، د رونو مو سره نالګي وه. دی کې موږ تفتیش کوو په انیشل سټیج باندې. زموږ خو چې ټول کوم شکوک و شبهات و د ده په زیو باندې ولې چې په موقع باندې د هغه نه په هغه سپاټ باندې یوه تمانچه چې په هغې کې یو مس روند و دغه شی و. خو چې چونکې موږ بیا د سپیشل برانچ کسانو زموږ سره دلته سیکیورټي والا او اس ایچ او صاحب انویسټیګیشن ټیم و. د هغه چې موږ په ماډرن کوم تفتیش وشو او د هغه سی ډي آر راووت نو هغه واقعیات چونکې داسې نه وه. لوکیشن د زوی نه راته په کافي فاصله کې و. د هغه نه بیا موږ اصل حقایق معلوم کړو. هغه موږ د سیب ځان سره وساته چاته څه نقصان ونه رسي. بیا چونکې موږ یو کیس تفتیشي ټیم او د ډي پی او صاحب د طرفه زموږ د اس پی افر سواد د طرفه انویسټیګیشن د طرفه په دې مقدمه کې ډېر زیات زور و چې دا یو غریب سړی مړ دی. نو چونکې دا د ټریش نو چې بیا انویسټیګیشن ټیم په دې کې ډېر زیات ایفرټس وکړه. ډېره منډه وواله او سی ډي آر کوم لوکیشن کوم سچویشن ماډرن طریقو سره کوم تفتیش وشو. نو د هغې نه دا واضحه شوه چې جانزیب ولد قاسم د د مشر رور دی. د 2 زامن دي، نور عالم او نعمت ګل، چونکې دا په سعودي کې دي. او د مدین نه چونکې زه قبل ازي مدین کې پاتې یم، د چین نه دا 2 کسان چې کوم ملزمان دي دا دې طرف ته راغلي دي. دا طرف نه مایګریټ شوي دي، په دې صحرا کې په دې ګړۍ کلي کې اوسېږي. د دوی سره د مشر رور او د دې بچو خبره کړې وه په 5 لک روپۍ باندې. د دوی چونکې د ځمکو په آپس کې مسلې وې. په روز کال د دوی یو جګړه شوې وه کوم چې د دې ملزم جانزیب چې دی د ده زامن د مقتول اول خان فیملی په چړو باندې والي و. په هغو کې م یو اف آی آر شوی و. هغه مسلې چلېدې چونکې د مشر روره په دې په زوی باندې م ټرای کړې وه چې ته دې دا پلار تا ته مسلې جوړ کړي دا د لار نه درې کړه. چونکې دا کم زوی چې د ده دی نو د دوی مور 25 سال مخکې وفات شوې ده او دې مقتول د لاسه وفات شوی وه د کوم چې د ده والد دی. بیا پلار دیو ته دا پیسې ورکړې وې او د 2 زامن چې کوم سعودي کې دي دوی سره بیا ډېر دغه کړه. چونکې دا ډېر غریب خلک وو دلته چې کوم ولاړ دی. تاسو ته په خپله دا بیان هم درکړي. هغه یو کس تاسو لږ دغه کوي کوم چا سټیټمنټ والا دی. دا 1,40,000 روپۍ چې میلاو شوي دوی ته بطور اجرت او 5 لک روپو باندې خبره شوه. نو چونکې دا غریب خلک وو دوی دکاندارانو ته په قرضه کې ورکړي په مختلف سیستم کې او د دې قتل کیس نه دوی رستو شوي چې لکه دا موږ نشو کولی. چونکې بیا په ډېر زیات زور د نور عالم او نعمت الله کوم چې د جانزیب زامن دي دوی به د سعودي نه رابطې کولې. امیرزیب او نور عالم دوی به د سعودي نه رابطې کولې. د دې کسانو سره چې تاسو پیسې اخیستې دي دې کې به تاسو ته نقصان ورسي. زموږ دا کار وکړئ، تاسو ته به مزید ستاسو چې کوم وعد وعید موږ کړي دی به میلاو شي. چونکې بیا دوی ډېر زیات مجبوره شوي وو. نو دا کوم مخ چې ښکاره شو د رور سره چې کومه لیسنسي تمانچه ده د سره لیسنس هم د 30 بور تمانچه ده. د خپل رور ته ویلو چې زه خو په خپه باندې لږ ګوډ یم چونکې زه دا کیس نشم کولی. نو ده وتل چې ته به سهار د جومات ته ځې، ته جومات کې خلک ګوره چې خلک څه وایي او دا کار به زه وکړم. او د ده لیسنسي تمانچه یې راغستې وه کومه چې په لیسنس ته د هغې به انالیسس کېږي هر څه به کېږي. د هغې نه چې کوم برآمدګي شوې ده کوم سیسټم شوی دی نو په هغه باندې یې ډله ورکړې وه. د به قول یې د ده چې زه په جومات کې وم مامونځ کوو چې دلته ډزې وشوې. ما ته پته ولګېده چې زما ورور دا کار وکړو. ورور یې دا دی ولاړ دی، دا بیسیکلي د چیل دي او راغلي دي دلته مایګریټ شوي دي. نو دا په ماډرن او جدید تکنیک سره دا تفتیش وشو. هغه سی ډي آر یې موږ راغستې دي کوم چې د دې اجرتي او د دې ملزم چې کوم جانزیب دی دا د دې مقتول مشرور د د زامنو چې کوم لینکس دي سعودي نه کومې رابطې دي دلته کومې رابطې دي هغه هر څه ریکور شوي دي. چونکې دوی ته 1,40,000 روپۍ میلاو دي، مزید خو ته میلاو شوي نه دي چونکې دا ارسټ شو. دوی دواړو دوی چې کومه جرګه شوې ده موږ تفتیش کوم ځای کې چې دوی کېناستل یا خلک به پکې راځي دا کوم چې سعودي نه رابطې دي هغه هم په دې کې قتل کې باقاعده ملوث دي. 109 کې موږ چارج کړي دي. دا یې مشر رور دی، دا ته ډېر زیات تنګ و چونکې دغه کلي کې چې موږ حالات وکاته دا کوم چې مقتول دی د ده څه د رور روغه نه وه. د زوی د ده نه تلی او 2 میاشتې بار اوسېده. د ده څه کور کې دنده انټرنل افیر و
او د په جنازه کې او د په دعا کې موږ وکتل چې دا کلی ډېر محدود خلک 10 سے 15 خلک په انیشل سټیج باندې ونو چې موږ معلومات وکړه نو د جنگ جګړې او خلکو سره داسې کیسونه د خپل خلک ته تنگ راغلیو قبل ازید مشر ور ټرای په دې زویم کړی دا چې د نزان خلاص ک 30000 روپۍ او تمانچه غوښته خو زوی ریفیوز کړو چې بیا هم زما فلار د زت تنګم کم از کم 10 بنه شم کوله بیا دیو ته په گاون کې دا ډېر کلوز د دیو سره اوسېدل دا خلک دیو ته میلاو شو او دیو په دغه اجرت باندې دا قتل وکړو